بسم الله الرحمن الرحیم. سبق دوم تصور اور تصدیق کی قسمیں. ما قبل سبق کې مونږه د تصور او د تصدیق تعریف کړو. چې تصور دی ته وایي چې په یو څیز باندې علم راشي او حکم پې نه لګېدلی ہے یا نه حکم پې نه، او تصدیق چې په یو څیز باندې علم راشي او حکم پې لګېدلی وي ہے یا د نه حکم پې لګېدلی وي، دې ته تصدیق وایي. بدی سبق کې د دغه تصور او د دغه تصدیق دوه قسمه ذکر کړي. نو تصور په دوه قسمه دی، یو ته وایي تصور بدیهی، یو ته وایي تصور نظری. تصور بدیهی دی ته وایي چې په یو داسې څیز باندې علم راشي چې هغه تعریف ته ضرورت نه لري، بغیر د تعریف نه سمجھ ته راځي. مثلا تاسو ته ما وویل پانی، نو تعریف ته دا ضرورت نه لري. تا نه اوس مخاطب دا سوال نشي کولی چې دا اوبه څه شی دی، لږ وضاحت راته وکړه. هېڅ ضرورت نشته، بس پانی لفظ ویلو سره دغه سمجھ ته راشي، نو فورا لاړ شي اوبه راوالي. کو ماشوم ته وی او کو غټ ته وی اوبه راواله، پوه شي چې دا څه غواړي. دغه رنګې آگ، سردي، ګرمي، نو دا داسې تصورات دي چې ویلو سره د انسان سمجھ ته د دې مفهوم راځي، تعریف ته ضرورت نه لري. اوس سخته یخنۍ موسم دی او یو انسان ته وی چې جی ډیره سخته یخني ده، نو هغه د نه تپوسو کې چې دا یخني څه شی دی، او حالان کې 2 څادره یې اچولي، لاندې 3 بنین اچولي، نو دا بیا لیونی دی. دا داسې څیزونه دي چې یخنۍ ته دا یخني لفظ داسې دی چې بالکل تعریف ته ضرورت لري نه. په دې وجه باندې دې ته وایي تصور بدیهی. او تصور نظری دی ته وایي چې بغیر د تعریف نه سمجھ ته نه راځي، دا اوس تعریف ته محتاج دی. د دې مثال لکه اسم، نو اسم چې چاته ازده دی د دې تعریف، نو داغه د پاره خو بدیهی دی، خو لیکن چاته چې ازده نه دی، نو داغه د پاره نظری دی، بغیر د تعریف نه سمجھ کې نه راځي. اوس چا یو عام سړی ته ووایي چې بھائی اسم څه ته وایي، نو خامخا به وایي چې زه خو اسم نه پیژنم، تعریف یې څه دی. نو ته به ورته ووایې چې اسم دی ته وایي چې خپله معنا خپله ورکوي، 3 زمانو نه یو زمانه هم به دې کې موجود نه وي، نو دې ته وایي اسم. دغه رنګې فعل چې چاته دې وویل عام سړي ته، نو هغه فعل نه پیژني، نو ته به ورته وضاحت وکړي چې فعل دې ته وایي چې خپله معنا خپله ورکوي، د 3 زمانو نه پکې یو زمانه موجود وي، لکه ضربه. دغه رنګې حرف خپله معنا ورکولو کې بلې کلمې ته محتاج وي. معرب چې د دې آخره د مختلف عواملو د راتلو په وجه باندې بدلیږي را بدلیږي. مبني چې د دې آخره د مختلف عواملو د راتلو په وجه نه بدلیږي، په خپل حال باندې وي. دغه رنګې جن چاته وایي جسم ناری یتشکل باشکال مختلفه، دا یو داسې جسم دی چې د اور نه جوړ دی او مختلفو شکلونو کې دا آمنے سامنے انسان ته راتلی شي، جن، بوت، دیو وغیرہ. دغه رنګې فرشته چاته وایي هو جسم نوری یتشکل باشکال مختلفه، دا یو نورانی جسم دی چې دا مختلفو شکلونو کې راتلی شي. نو ګوره دا داسې څیزونه دي، داسې تصورات دي چې دا تعریف ته محتاج دي، بغیر د تعریف نه سمجھ کې نه راځي. یاد ساته، یو څیز ابا یو کس ته نظری وي، تعریف ته به ضرورت لري، خو همدغه څیز بل ته بدیهي به وي، اته به زده. لکه دا اسم، فعل، حرف، معرب، مبني، کو یو طالب علم نه یو عالم دین نه تپوسه کې، نو هغه د پاره دا بدیهي دي، تعریف ته ضرورت نه لري. خو لیکن د یو عام سړي نه تپوسو کې دا دغه د پاره نظری دي، تعریف ته ضرورت لري. بچپن کې ډیر سیزونه انسان نه پیژني، نو کم چې نه پیژني دا د لپاره نظری دي. بیا وخت تیرېدو سره هغه سیزونه او پیژني، نو هغه نظری سیزونه وته بدیهي وګرځي. بیا چې کله بوډا شي، مازغه کمزور شي، حافظه کمزور شي، نو داسې سیزونه چې هغه په زندګۍ کې هغه دغه کاروبار لاندې پاتې شوی دي، خپل کاروبار، خپل اصول هغه ته ایر شي، بیا پې نه پوهیږي، نو هغه بدیهي سیزونه وته بیا نظری وګرځي. نو خلاصه دا شوه
چې یو څیز بغیر د تعریف نستا سمجھ ترالو نو بس دا به بدیهی ته ورچي، او کو بغیر د تعریف نه سمجھ ته نه راځي چې هر څیز وي نو بیا دې ته ویل کېږي نظری. اوس د دې لاندې علماو یو بل ټکی ذکر کړی دی. د هر فن ماهرین، د هر فن ماهرینو ته د هغه فن ټول مسائل چې کوم عمومي مسائل دي او ټول اصطلاحات دا د هغې دپاره د بداهت درجه لري. لکه نحویانو دپاره کل فاعل مرفوع، نو دا د هغې دپاره بدیهي دي، دلیل ته ضرورت نه لري، تعریف ته ضرورت نه لري. وكل مفعول منصوب وكل مضاف الیه وكل مضاف الیه مجرور. نو د نحویانو د پاره دا داسې تصدیقات ته چې دلیل ته او تعریف ته ضرورت نه لري، بس هغوی د پاره دا د بداحت په درجه کې دي. دغه رنګې د اصول والو د پاره الامر للوجوب دا قوانین چې کوم دي، او دغه رنګې د هغې اصطلاحات دا خاص دی، دا عام دی، دا عبارت النص، دا اشارت النص دی. نو دا قسم اصطلاحات د اصول والو د پاره چې کوم د اصول سره متعلق علما دي، د هغې د پاره دغه اصول د بداحت په درجه کې دي، هغې په مکمل پوی دي. پوه شوی پې؟ دکه شان تصدیق هم په دوه قسمه دی. تصدیق بدیهی، تصدیق نظری. تصدیق بدیهی هغه تصدیق ته وایي چې بغیر د دلیل نه سمجھ کې راځي، دلیل ته محتاج نه. مثلا الواحد نصف الاثنين، یو د دوو نصف وي، یو دا د دوو نصف وي. دغه رنګ دو چار کا آدھا ہوتا ہے، دو چار کا آدھا ہوتا ہے، اور ایک چار کا چوتھائی ہوتا ہے. نو کو بالفرض د انسان مازغه بعض وخت حاضر نه نو هغه سمجھ کې را نشي، نو هغه به ته صرف سمجھو کې بی سمجھاولو د پاره داسې چې بی دا ایک دا د څلورمه حصه ځکه ده چې دا څلور چې دي کنه، دا چې ته څلور حصې کې جدا جدا کې، نو دا یوه حصه د څلورو سویمه جوړه شوه، خامخا چې به سمجھ کارو کې به وایي چې بی دا څلورمه دی، دا چوتای ده. نو چې چوتای شوه په خپله خبره ثابته شوه. نو دا داسې څیز دی چې دلیل ته ضرورت نه لري، او که د دې باوجود هم یو انسان د ضد په وجه انکار کوي چې زه نه منم چې دا ایک د دې څلورمه حصه ده، نو بیا دا لیونی دی او لیونو سره کلی نه کیږي. صحیح شو؟ نو د سره بیا بحث ته ضرورت نشته. یو تصدیق نظری دی، هغه تصدیق دی چې د دې دلیل ته ضرورت وي، بغیر د دلیل نه سمجھ کې نه راځي. صحیح شو؟ د دې مثال جیسے پریاں موجود ہیں، پریاں موجود ہیں، پری موجود ده. دې معنی څه دلیل دی؟ دلیل دا دی چې پری دا یو جن دی، جن پیری دی، او پیریان موجود دي کنه. بای څه دلیل دی پیریان موجود دي؟ قرآن عظیم الشان کې په ګڼ شمیر آیاتونه دي. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسان الله رب العزت دا د خپل عبادت د پاره، خپل معرفت د پاره پیدا کړی. نګور الله رب العزت فرمایلی دی چې ما انسانان اور جنات پیدا کړی دي. نو چې جنات موجود دي په مقدس مکه، نو پری هم جن دی، نو پری موجود شو. صحیح شو؟ نو دلیل نه بغیر دا سمجھ کې نه راتله. دک شان بل مثال، عالم بنانے والا تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے. دا ټول کائنات جوړون کې او بیا بدی کې تصرف کوون کې، شپه راوستون کې، روز راوستون کې، یخنی راوستون کې، ګرمی راوستون کې، دغه رنګ انسانانو پیدایش، دی ته خوراک، دی ته رزق، د دې زندگی. څومره حیوانات په ځنګلونو کې دي، څومره په سمندرونو کې دي، څومره په هوا کې دي، په مخ د ځمکه څومره انسانات دي، دا ټول الله رب العزت پیدا کړی دي. او دا دلیل دا دی چې دا ذات یو دی. څه دلیل دی؟ دلیل دا دی قرآن عظیم الشان کې الله فرمای لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. کو چرته ځمکه او اسمانونو کې د الله نه علاوه نور خدایان موجود وي، نو به د ځمکه او اسمانونو کې به فساد وي. خو فساد نشته، نو ګڼ خدایان هم نشته،
صرف یو الله دی. هغه څنګه ګوره الله چې وي خدا چې وي نو هغه مکمل قدرت لرونکی ذات وي چې څه وغواړي هغه کولی شي. یفعل ما یشاء، هر څه کولی شي. فعال لما یرید، چې د څه اراده وکړي هغه کولی شي. چا نه مشوره نه اخلي، چاته محتاج نه. دا د الله رب العزت صفتونه دي. نو که چېرته ګڼ خدایان وي نو ګوره یو خدای به ویل چې زه باران وروم، بل به ویل چې زه نه وروم، یو به ویل چې زه فلاني له زندګي ورکوم، بل به ویل چې نه زه مرګ ورکوم، بل به ویل چې زه قیامت قایموم، بل به ویل چې زه یې نه قایموم. ځکه چې خدای څه وغواړي هغه کولی شي. نو که چېرته یو قیامت قایمولو بل نه قایمولو نو فساد به جوړ وي که نه؟ فساد به جوړ وي. خو داسې قسم فساد شته نه. نو چې نشته معلومه دا شوه چې ګڼ خدایان هم نشته، صرف وحده لا شریک یو الله ذات دی. نو معلومه دا شوه چې بھئی عالم بنانے والا اور اس میں تصرف کرنے والا صرف ایک ہی ذات پاک ہے. دا معلومه شوه. نو دې لاندې علماء یو مسله ذکر کړې ده د تصدیق لاندې. هغه مسائل او هغه تصدیق نظری وي او کو بدیهی وي، خو لیکن کله چې په هغې باندې په دین اسلام کې دلیل موجود وي نو بیا په هغې باندې ایمان روړل ضروري دي او د هغې نه انکار کول کافر کیږي دې سره انسان. مثلا الله پر ایمان لانا فرض ہے، دا یو تصدیق دی. نو د کافر دپاره دا تصدیق خو د نظری په درجه کې دی. ولی به دلیل غواړي چې ولی په الله باندې ایمان وروړل ضروري دي، نو ته به هغه ته بیا د قرآن حدیث نه دلیل پیش کې. صحیح شو؟ دکه شان دکه جمله الله پر ایمان لانا فرض ہے زمونږ مسلمان دپاره اگر چې هم نظری دي خو لیکن د دلیل د موجود کېدیا په وجه باندې دا د بداحت په درجه کې دی. دلایل به دې باندې موجود دي مونږ مسلمانانو لپاره، اوس مونږ بلا دلیل منو چې په الله باندې ایمان وروړل فرض دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام آخري نبی دی، مونږ په ایمان دی دا فرض دي، بغیر د دلیل نه زمونږ سمجھ کې راځي. نو زمونږ دپاره داسې قسم ایمانیات چې په الله ایمان وروړل، په فرشتو ایمان وروړل، په کتابونو، په تقدیر، په خیر او شر باندې، په ورځ د آخرت باندې، پولیس ورات باندې، عذاب قبر باندې، دغه رنګې مرګ نه پس دوباره را پاسېدو باندې، بعض بعد الموت وغیره وغیره، په دغه څیزونو باندې زمونږ ایمان دی او زمونږ دپاره دا د بداحت په درجه کې دي. خو لیکن دکه قضایا د کفارو دپاره دا نظری دي او نظری تصدیق نظری هغه وي چې هغه دلیل ته محتاج وي. نو هغې سره به بیا چې کله مکالمه کوي، مباحثه کوي، نو دلیل سره به ثابت دی. خلاصه دا شوه چې بھئی دغه ایمانیات هغه خبرې چې په دین اسلام کې په هغې باندې صحیح دلیل موجود وي او ته یې مسلمان، نو ستا دپاره اگر چې دا حقیقت کې خو دي نظري ځکه دلیل ته ضرورت لري، خو لیکن د ایمان وروړلو په وجه او د دلیل د وجود په وجه دا د بداحت په درجه کې دي ستا دپاره. پوه شوې؟ لکه دا خبره شوه.